زموږ دښمنۍ ډېرې زیاتې شوې. کور ډې پکې څو کسو جنازې اوچتې کړې د یارانو دوستانو ډې پکې څو اوچتې کړلې څه نمبر ده معلوم دی؟ خو الله پاک دې ته هر مسلمان ته امن ورکړي. په دې دومره عمر کې چېرته داسې یو شپه راته یاده کړه چې هغه تا بس په ارام سره خوب کړی. عمر به دې څونه وي؟ 16 سال. 16 ساله. او ډس چل درځي؟ او جی کم وسله استعمالولی شي؟ امپورو، ماشین شو، تمانچه، ټوپک هر څه استعمالولی شو. څو ځل لګېدلی؟ 2 ځل لګېدلی ما. کم ځای باندې؟ په کوناټو لګېدلی، موسم راکې مردکي دي 14 مردکي راکې پراته دي په خېټه کې، په دې پتونانو کې، په دې ټول وجود کې 14 ټول وجود کې 14 مردکي پراته دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما په دشمنۍ کې که د نن د چا مور ودردوله نو سبا به ستا مور هم دردیږي. که نن دې د چا بچی یتیم که نو سبا به ستا بچی هم یتیم کیږي. او که نن دې د چا خور وژړوله نو سبا به ستا د خور کریکې هم خلک په مالت کې نه بلکې په خوشه کلو کې اوري. دشمنی یو داسې اور دی چې دا یوازې انسانان نه سیزي بلکې پیسه هم لکه د وچ خشاک په شانې سیزي. که یو طرف ته د ټوپک او د کارتوسو د اخیستلو غم وي نو بل طرف ته د دشمنۍ له وجې نه یو بازار هم ګرم وي. په دغه بازار کې د انسانانو د سرونو سودا کیږي او په دغه بازار کې د انسانانو سرمنې خرڅیږي او په دغه بازار کې د انسانانو وینې خرڅیږي او دغه بازار نوم دی د اجرت بازار. قدرمنو کتونکو په نننی پروګرام کې زه ستاسو ملاقات د یو داسې خاندان سره کومه چې دښمنۍ د دې خاندان نسلونه خوړلي دي او لګیا ده خوري. په دې خاندان کې چې کله کاکۍ د لوبو شي نو خلک ورله کیلونې نه ورکوي بلکې تمانچه او کارتوس ورله ورکوي او بیا دغه د ماشوم د لوبو سیزونه وي او دغه مشغولتیا وي. قدرمنو کتونکو ما سره اسمت الله او داغه رونه داغه بچی داغه خاندان موجود دی. د دې سره څه خبرې کوي. اسمت الله السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لی طبیعت ښه دی؟ الحمدلله ښه. اسمت الله دا راته ووایه چې د دښمنۍ د ډېر وخت نه مونږ اورو چې یاره ستا دښمنۍ دي او د څومره عمر د څومره و چې دا ټوپک تمانچه یې دښمنۍ له وجې نه په لاس کې راغلل؟ یاره عمر مې 14 کاله و. 14 کالو نه تر اوس ساعته پورې 14 کالونه تر اوس ساعته پورې. ښه څنګه اولنۍ دښمني څنګه راغلې وه؟ چا سره خو نه خو راغلې څنګه وه؟ اولنۍ دښمني خو بس داسې بای چانس جوړه شوه او بیا هغې پسې رابطه هغه مسلې زیاتېدې او هغه بیا هم تر دونه خورې شوې چې هغه زموږ دښمنۍ ډېرې زیاتې شوې. بن هغه 7 ته ورسېدې او بیا په هغې کې زموږ د مړو تعداد هم ډېر سیوا شو ځکه چې زموږ د کور نه هم ډېر مړي وشول. په هغې کې زما تره داسې د تره زامن پلار رونه ما سره بعضې کسان اوسېدل او مقامي ملګري هغه هم وفات شول. داسې څه ډېر نقصانونه موږ ته ورسېدل. نه څونه د خپل کور ډې پکې څو کسو جنازې اوچتې کړې د یارانو دوستانو ډې پکې څو اوچتې کړلې څه نمبر ده معلوم دی؟ یاره د خپل کوره خو زه به داسې ووایم چې پلار مشر رور بل رور تره د تره زوی ما سره یو ملګری اوسېدو هغه یو بل ملګری راسه اوسېدو هغه بلکې ما څه د خوا کې په دیخي طرف ولاړ رور دا یو 2 پیرې ولګېد زه خپله 3 پیرې ولګېدم نو بس حدیثې خو ډېرې وشوې ډېرې زیاتې خو زه به داسې ووایم چې الله پاک دې ته مؤمنان خو نشته خو الله پاک دې ته هر مسلمان ته امن ورکړي. اسمت الله د دشمنو ذکر دی وکړه چې 7 دشمنۍ به وي نو څه روغې پکې شوي دي 7 پاتې دي کمې شوي دي؟ د 3 دشمنو زموږ جوړې شوي دي او دا 4 مسایل زموږ هم داسې پاتې دي. د هغې نه علاوه څه ژوند هم څنګه دی څه ارام خوب وي؟ یاره د هغې نه علاوه ژوند خو د دشمنۍ ډېر مشکل ژوند ډېر تکلیف سره تېرېږي بلکې که تاسو ډېر سئ او ته ډېر ښه سهولت یې درته خو بیا هم ستا زړه لکه سکون نه خوري بالکل سکون نه خوري. که شپه یو که ورځي
ځکه چې ته به د یو کشر د یو مشر د هغوی په تکل او سوچ کې بیا چې یاره چېرته لاړو غم دی ښادي ده لکه دا ټول ژوند که وګوري د یوې دښمنۍ په وجه هم ډېر مشکل ته رسي او د شلو په وجه هم. ټیک ښه د هغې نه علاوه دا راته ووایي چې په دې دومره عمر کې چېرته داسې یوه شپه راته یاده کړه چې هغه تا بس په آرام سره خوب کړی؟ یاره په حرام سه خوب خو زه نشم ویلی، نه دی راکړی. خو به هر حال که جیل ته تللی یم دغه خوب به مې په آرام کړی چې هغه به زه په جیل کې دننه یم. یعنې د دشمندار سړي لپاره جیل د آرام ځای وي که نه؟ یاره بس داسې وي چې هلته بې ټوپکه وخت تېرېږي او هلته دا یو مسله بس تا ته نشته دی چې یاره زه ماله یا فاسېدل دي یا څوکي کول دي یا ماله دروازه کتل دي یا بل څه کتل دي، دا تکل یا څه خو نشته، بس هغه ته د بل چا لاس کې او سکون هلته یي د خوب صرف، نور خو بیا نور هم هلته بې سکوني او لکه تکلیف وي. ټیک د هغې نه علاوه بچو سبقونه ویلي؟ یاره بس داسې ده بچو داسې خال مطلب څنګه چې په کار یې هغسې موږ پې ویلی نه شو. نشي یارې دشمن د یارې د وجې نه. بلکل. صحیح. ټیک د هغې نه علاوه روزګار خو به هم نشي کولی که نه؟ روزګار خو بس دې حالاتو څه نشي کېدی چې داسې مشکل دغه څه سړی تېرېږي نو بیا روزګار خو بلکل نشي کېدی. صحیح. د هغې نه علاوه داسې چېرته وخت راغلی دی چې په کور کې چای ني ډوډۍ ني ماشومان هم جاړي داسې ماشومان اوده شوي بې ډوډۍ بې چایو؟ یاره نه داسې وخت نه دی راغلی او داسې یو ټیم راغلی دی چې زه په جیل کې وم او زه یو میاشت پس بیا کور ته رالم او دغې دوران کې زما یو مشر رور او مور مې وفات شوې وه. مطلب بیا داسې یو 2 میاشتې پس تقریبا من کره روټۍ پخه شوه او داسې د ماشومان چې راټول شول نو بس داسې څه علامات غونته ولګېدل چې یو ماشوم داسې غریب ونیو نو 2 میاشتې پس هم د مړو نه داسې یو ټیم راغلی دی چې موږ روټۍ ماښام تیاره پرېښې ده موږ ټولو نه ده خوړلې. ښه دا اوس یو خو هغه خلک دي چې هغوی ته دښمني د مجبورۍ نه ور واوړي، یو هغه خلک دي چې هغه چېرته په ټیک ټاک کې څوک کتلي وي او هماغه سټایل کوي او سړي نه درز وباسي که نه د ټیک ټاک ته شوقین دي یا د ټوپک د شوق چې کوم خلک کوي دوی ته به څه وایي چې دښمني ښه شی دی؟ یاره نه دښمني خو ښه شی بلکل هم نه دی او بلکې دوی ته به زه دا یوه خبره وکړم چې دوی دا څیز کتلی نه دی چې آیا د دې وزن شته او که نه د دې تکلیف شته او که نه، دا خو دوی په هوا خبرې کوي او د دې ډېر غټ تکلیف دی. زه خو به د هم مور او پلار مشرانو دپاره خبره وکړم چې بس د خپلو کشرانو دي ډېر خیال وساتي او د ټوپک تماچې طرف ته دي مطلب کم از کم د خپل کشر توجه نه دغه کوي. تاسو چې کور کې ماشومان دي که نه دا چې څوم ما سره ولاړ دي ټول مثلا چې 14 کالونه به ورونه که دوی له ډرس چل ورځي؟ ښې بلکل ډېر زړه درد کوي؟ بلکل دا خو زما بچي دي. ته وایې چې ده په لاس کې اوس قلم وی کتاب وی هغه د ډس چل دې عمر کې زده کړی که نه؟ بېشکه زه هم پلار یم زه هم داسې غواړم، زه هم دا نه غواړم چې دوی دې د ټوپک چل زده کړي، نه زه دا نه غواړم خو که د ټوپک چل زده کوي دا به زما مجبوري، دا به زه یو داسې شي ته کوز شوی یم چې ډېره یو مجبوري ده او ډېر یو ستړی سفر دی. څه خواهش دی څه دی؟ یاره بس خواهش خو مې دا دی چې سړی چېرته د خپل کلي علاقې د والې غاړې ته غرمه کې وځي او چېرته هغه د لښتي غاړې ته لږ شان فرش جوړ وي په هغې باندې سړي لږه ډډه واچولې دشمنو نه خلاص شي که نه؟ او خو چې دا یې رنۍ چې څه شته او که نه او انشاءالله دریم به ټیک ټاک د دښمنۍ کوم چې زه رابه بس رحم را باندې وکړي بېشکه دشمنو نه مې خلاص کړي که نه؟ او بېشکه. صحیح. ژوند دې ډېر زیات تنګ دی نو بس ژوند خو 14-15 کالو ته ګوره او دې وخت کې موږ سپین ږیري شو او دې حد له راورسېږو او دا ټول په تکلیف او په دغه کې تېر شو. ښه د هغې نه علاوه جیل ته څو ځل تللی؟ جیل ته خو
تقریبا 2 3 4 5 پیرې تللی پنځه ځل جیل ته تللی په دې دومره عمر کې. او پنځه. عصمت الله رشتې خو ټولې خوږې وي که نه، د مور رشته وي، د پلار رشته وي، د رونو وي، خو دا دومره جنازې چې دي اوچتولې دښمنۍ له وجې نه که نه، نو کوم هغه رشته وه چې بس هغې دومره دردولی چې تر اوس ساعته پورې ته کله ناکله داسې بې حوصلې کېږي؟ یاره ما ته خو په دې ټوله دښمنۍ کې او په دې ټولو مړو کې بس یوې خبرې تر اوسه ما ته تکلیف احساس درد شته چې زه په جیل کې وم او زما مور او ورور پاتې شوي وو. بس هغه یو درد لکه زما د زړه نه وځي. مور هم په ګولۍ لګېدلې وه او بالکل لکه د مور هغه جنازې کټ ته اوچت نه کو، په خپلې اوږه دې ورنه نه کړه. نه نه دا غم تر اوسه تا خوري؟ ای بالکل. امان الله. امان الله ته عصمت الله زوی که نه؟ او جی عمر به دې څونه وي؟ 16 سال. 16 ساله. او ډس چل درځي؟ او جی کم کم وسله استعمالولی شي؟ امپورو، ماشین شو، تمانچه، ټوپک هر څه استعمالولی شو. صحیح ده. نو هسې ستا خو ته چې دا هلکان وینې دي سکول ته روان یي که نه، د هغوی په لاس کې کتاب وي، قلم وي، او ستا په لاس کې امفور وي او کلاشنکوپ وي او یا تمانچه وي، نو څه زړه دې درد کوي؟ زړه خو درد کوي خو بس مجبوري. مجبوري نه دې راغستی او که جی نه؟ صحیح ده. ټیک ده. قدرمنو ما سره فیاض حاجي صاحب ولاړ دی، د عصمت الله رور دی کشر. دې سره هم څه خبرې کوو. فیاض څنګه دا دومره عمر دښمني وشوه، ستا خو چونکې سترګې به هم زه یم چې د دښمنۍ په دې حالاتو کې غړولي، نو تر اوسه ته پورې څه ښه ورځ ولیدله؟ په دښمنۍ کې سرجي بالکل ښه ورځ نشته دی. که یو سړی وایي چې ښه ورځ ستا وردل نو دا به بالکل مسي، د مستۍ نه به وایي. په دې کې ټول ژړا تکلیفونه دي، فریادونه دي، یو ځای ته به ودرېدی نه شي. زما د مور قبر دی او د پلار قبر مې دی، خو حالن کې زه د ورځې نشم ورتلی. د شپې ورځم، د شپې دواله ورځم، خو د ورځې نشم ورتلی. خو وجوهات د دې چې هلته کې مې لنډ د مخالفو کورونه دي. نو دښمني ډېر قاعده څیز دی سنګرخان بهي، لږ نه. څو ځل لګېدلی یي؟ 2 ځل لګېدلی ما. کم کم ځای باندې؟ په کوناټو لګېدلی، یم اوس هم راکې مردکي دي. 14 مردکي راکې پراته دي په خېټه کې، په دې پتونانو کې، په دې ټول وجود کې 14 ټول وجود کې 14 مردکي پراته دي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې دا خبرې واورېدلې. په ننني پروګرام کې مې بنیادي مقصد دغه و چې د دښمنۍ دغه ژوند، دغه تکلیفونه او دغه د دې سره چې کوم مسایل تړلي وي هغه زه ستاسو مخې ته راوړم. تاسو دغه ژوند وکړو ته دښمني یقینا چې یو د خدای قهر دی، یو عذاب دی، دا د مستۍ څیز نه دی. اوس باقي دغه فیصله په تاسو باندې پرېږدمه چې د امن لمن ټینګوئ او که نه، د ټوپکو او د کلاشنکوپو شوق کوئ او د دښمنۍ لار خپلوئ. خو ژوند ډېر زیات بد وي او انجام هم ډېر خوفناک وي. خوشحاله اوسئ. خادم غواړم.